عزتمندو چونکې رمضان مبارکه میاشت دی په دې کې خلک د مسایلو تپوس کوي خاص کر زکات متعلق ډیر خلک وایي چې یاره زکات خو چې دی په 7.5 تولې سونې باندې دی یا په 52 تولې چاندي یعنی په سپینو زرو دی او ما سره خدا نشته زما کور والو سره دا نشته نو آیا زکات په مونږ باندې کیږي که نه دا مسله په غور سره واورئ چې زکات یا خو 7.5 تولې سونه دی یا 52 تولې چاندي سپین زر دی اوس که چېرته چا سره 1 توله هم سره وي او ورسره 15,000 یا 10,000 روپۍ وي یا دین علاوه بل یو داسې جنس وي بل یو داسې شیز وي چې په استعمال کې نه وي او وایي چې کله مې استعمال کې راشي خوښه شي بیا به په استعمال کې راولومه نو چونکې دا سره چې دي دا به بیا دلته مونږ په دې بل جنس باندې راواړو مثلا یو طرف ته 15,000 یا 10,000 روپۍ دي بلې خواته 1 توله یا 2 تولې یا 3 تولې یا 4 تولې سونه دی نو دا سونه به هم د دې روپو ته راوړي او روپو په حساب سره به تاسو بیا زکات ته وباسئ زکات په صحیح حساب سره وباسئ دا هم مسله زده کړئ په 100,000 روپو باندې 2,500 روپۍ زکات په حساب سره تاسو زکات ته وباسئ او زکات مه هېروئ سونا 7.5 تولې نه کمه دی نن سبا خو خامخا زنانو سره دومره پیسې هم پرتې وي دې نه علاوه سړو سره هم پیسې پرتې وي یاره وایي دا زما اوس نه دي په کار چې کله مې په کار راشي بیا به استعمالومه نو دا پیسې به شي او ورسره به دا 1 یا 2 یا 3 یا 4 تولې هر چې څومره کالی دی دا به پیسو ته ورته واړوي پیسو معلومات په وکړي چې دا د څو روپو کېږي بیا به په هغې حساب سره زکات پکې وباسئ الله رب کریم دې مونږ ته عمل توفیق نصیب کی آمین بجاه النبی الامین صلی الله علیه و آله وسلم